محترم مسلمانانو دا یو اهم مسله ده او نن سبا دا ډیره زیاته رایج ده. کله چې یو سړی سفر کوي، اسلام آباد ته ځي یا حیدرآباد ته ځي یا کراچۍ ته ځي، نو کله چې د روټۍ ټیم شي نو دا ډروران دا ګاډی یو هوټل ته ودروي او د دې ډرورانو دا روټۍ دا خوراک وغیره دا مفت وي، د دې نه پیسې نه اخلي. نو آیا شرعاً د دې ډرورانو دا خوراک کول مفت دا جایز دی او کنه؟ نو یاد ساتئ، کچری د هوټل والا د گاډي په دې مسافرو باندې په دې سولو باندې د عام معمول مطابق روټۍ خوړله او د عام معمول موافق قیمت یې ترې اخیسته، یعنی عام معمول موافق دا چې یو سړی هوټل ته لاړ شي او د عام معمول مطابق او روټۍ وخوري او دغه عام معمول موافق ته پیسې والي، یعنی زیاتې ورسره نه کوي. نو که دغه عام معمول مطابق پې روټۍ خوړل او عام معمول موافق تر قیمت اخیستلو، نو بیا د دې ډرورانو دپاره مفت خوراک کول دا جایز دی، ځکه دا ډروران بیا د دلال په شانتي دي. دی هم هوټل والا له چې کوم دی ګاګ پیدا کوي او د دلال دپاره اجرت اخیستل بیا جایز دي. خو لیکن که د هوټل والا په دې ډرورانو باندې مفت خوراک کولو او د دې په عوض کې د نورو مسافرو ته بیکاره خوراک او په ګران قیمت ورکولو، لکه نن سبا تاسو ته پته را دي هوټلو ګاډو کې چې تاسو ځئ، ډروران یو هوټل ته ګاډی ودرئ، نو خوراک هم داسې مزناک نه وي او پیسې هم ډېرې زیاتې الي. نو که داسې وه چې په دې ډرورانو باندې مفت خوراک کولو، خو د ډرورانو په عوض کې د دې مسافرو نه زور ویستلو، مسافرو ته بیکاره خوراک ورکولو، مسافرو ته چې کوم دی ګران خوراک ورکولو، دا کټینګ یې د مسافرو نه کولو، د سولو والو نه دا کټینګ کولو، نو بیا د ډرورانو دپاره دا مفت خوراک کول دا ناجایز دی، دا بیا جایز نه دی، ځکه دا په رشوت کې داخل دی او تاسو ته پته ده چې په شریعت کې د رشوت اخیستلو نه ممانعت راغلی دی. نو د دې وجې نه بیا د ډرورانو دپاره دا خوراک کول جایز نه دی چې کله دغه وټ کټ او زیاتې پیسې اخیستل د مسافرو نه د سورلو نه په دې عوض کې چې ډرورانو نه مونږه پیسې نالو، نو دغه وټ کټ به مونږه سورلو نه وباسو، هغې نه به پیسې الو، نو بیا د ډرورانو دپاره مفت خوراک کول دا جایز نه دی، دا په رشوت کې بیا داخل دی.